بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ امید ایچ ډي ویب ټي وي. زه یم کاشف عارف نظر بچو په سر خبرونو. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د تحریک انصاف ماحولیاتي پالیسي ټولې نړۍ منلې ده. وزیر اعظم په خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونا دوران زموږ ګرین ریکوري پروګرام او کلایمیټ اکشن پلان په عالمي سطح باندې ستایلی شوی دی. د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافې امکان دی او ګوره په قیمتونو کې د اضافې ثمري وزارت خزانه ته لیږلې ده. یاد دې وي چې دې نه مخکې په وزیر اعظم عمران خان په قیمتونو کې د اضافې ثمري مسترد کړې وه. د پاکستان پیپل پارټۍ چیرمن بلاول بټو ویلي دي چې موږ به د صادق سنجراني ګټه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوو. د بلاول بټو په مشرۍ کې د پارټۍ مشاورتي غونډه ترسره شوه. د عالمي وبا کورونا له وجې په پاکستان کې نور 22 تنه په حق ورسېدل او 2644 کیسونه مخې ته راغلل. NCOC ویلي دي چې په ټول ملک کې د کورونا دریم لهر په تیزۍ سره خورېږي او ولس دې احتیاط وکړي. د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د قومي اسمبلی سیکریټریټ ټول دفترونه د 4 ورځو لپاره بند کړي شوي دي. اعلامیې تر مخه به د 19 مارچ نه کم عمله راغوښتلی کیږي. سعودي عرب د کفالت په نظام کې غټ بدلونونه د نن نه نافذ کړي دي. د غیر ملکي خبري ادارې تر مخه په سعودي عرب کې د نن څخه نافذ کړی شوي په نوي کفالت سیستم کې به غیر ملکیانو ته د ملازمت بدلولو اختیار حاصل وي. د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغانستان د 14 ولایتونو یو شمېر ولسي غړو او عالمانو د سولې په ملاتړ غونډه کړې ده. د ضلع مومند اوسیدونکو د MP نثار مومند په مشرۍ کې د ګوسړۍ لار غوړولو لپاره مظاهره کړې ده. د اسلام آباد او پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې باران سلسله وقفې سره جاری ده. د باران له وجې تللې یخني واپس راغلې ده. په دیر کې د ټولو نه زیات 18 ملي میټره باران ریکارډ کړی شوی دی. دا اوسر خبرونه او اوس راځو د خبرونو تفصیل له. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د تحریک انصاف ماحولیاتي پالیسي ټولې نړۍ منلې ده. وزیر اعظم په خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونا دوران زموږ ګرین ریکوري پروګرام او کلایمیټ اکشن پلان په عالمي سطح باندې ستایلی کیږي. وزیر اعظم عمران خان د ورلد اکنامک فورم لخوا د پاکستان په ماحول دوست کوششونو جوړه کړې شوې ویډیو هم ریلیز کړې ده چې پکې د حکومت ګرین پاکستان کوششونه ښودلی شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې د PTI د کورونا وبا خلاف ګرین ریکوري پلان او ماحولیات اکشن پلان په عالمي سطح باندې ستایلی کیږي او دا د پاکستان ولس لپاره د فخر خبره ده. موږ به داسې قسمه د پرمختګ پروګرامونو ته وده ورکوو. د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې یو ځل بیا د درنې اضافي امکان دی او ګره په قیمتونو کې د اضافي ثمري وزارت خزانه ته لیږلې ده. یاد دې وي چې د نه مخکې وزیر اعظم عمران خان په قیمتونو کې د اضافي ثمري مسترد کړې وه. هاي او لایټ سپیډ ډیزل په قیمت کې 6 روپۍ او د خاورو په تیلو کې 4.9 روپۍ فی لیټر اضافي ثمري لیږلې شوې ده. حتمي فیصله به د وزیر اعظم د منظورۍ نه وروسته کولی شي او ګره د پټرولو په قیمت کې د 15 روپۍ اضافي تجویز هم ورکړی دی. یاد دې وي چې حکومت په تیرو 80 ورځو کې د پټرول په قیمت کې تقریبا 15 روپۍ فی لیټر په حساب سره اضافه کړې ده. سعودي عرب د کفالت په نظام کې غټ بدلونونه د نن څخه نافذ کړي دي. د غیر ملکي خبري ادارې تر مخه په سعودي عرب کې د نن څخه نافذ کړي شوی په نوي کفالت سیستم کې به غیر ملکیانو ته د ملازمت بدلولو اختیار حاصل وي. په سعودي عرب کې د نوي کفالت سیستم کې به غیر ملکیانو ته د معاهدې ختمولو باندې په دویمه کپنۍ کې هم د ملازمت کولو حق حاصل وي. د نوي نظام مقصد د کفیل او ملازم ترمنځ د حقونو تحفظ او لیبر مارکیټ کې دوستانه ماحول پیدا کول دي. په سعودي عرب کې د لکونو پاکستانیانو په شمول غیر ملکي کارکونکي چې د نوي قانون نه به ډیره فایده ترلاسه کوي. د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغانستان د 14 ولایتونو یو شمېر ولسي غړو او عالمانو د سولې په ملاتړ باندې غونډه کړې ده. دوی غوښتي دي چې د سولې د خبرو ښه پرمختګ لپاره د اوربند وکړي او موږ به د هغه چا خلاف ودرېږو څوک چې د سولې مخالفت کوي. د غونډې برخوالو په خپلو خبرو کې ویل چې د جګړې په ځای پکار ده چې د سولې د خبرو پیل زر تر زره مکمل کړی شي. دوی ویل چې موږ غواړو چې ټول پښتون ولس په خپل منځ کې متفق کړو او ټولو قومونو له پکار ده چې د سولې په خبرو کې یو بل سره ملاتړ وکړي او په اتفاق سره دا خبرې سر ته ورسوي. د غونډې ګډونوال ویلي چې موږ به دا غونډه د افغانستان هر ولایت ته رسوو او د سولې خبرو پرمختګ په اړه به خپل پښتون ولس راپاڅوو.
د ضلع مومند اوسیدونکو د MP نثار مومند په مشرۍ کې د ګوسړۍ لار کولولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. په میا منډۍ بازار کې ریلي ویستلې شوې وه چې پکې ګڼ شمېر سیاسي غړو سره سره عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. په دې اړه یوه ولسي غونډه هم رابللې شوې وه. غونډې ته د وینا په وخت MP نثار مومند وویل چې ګوسړۍ بارډر د ضلع مومند تجارت واحد ذریعه ده او د دې لارې د بندیز له وجې د نیم نه زیاتو خلکو خپل ځایونه پرېښي دي. غونډې ته د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیل حلیمزی صدر عبدالحمید، سینیر لارښود حاجي رسول خان، ضلعي صدر تاجر اسوسییشن حاجي کبیر، ګلنواز مومند او نورو غړو وینا وکړه. دوی ویل چې حکومت دې زموږ په بنیادي حقونو ډاکه نه اچوي او زر تر زره دې د ګوسړۍ لار کولاو کړی شي، ولې چې دا د مومندو د ولس حق دی. د ډسټریکټ سپورټس افیس نوخار په مرسته د باډي بلډینګ مقابلې ترسره شوې دي. په ګورنمنت ډیګري کالج کې د مسټر نوخار باډي بلډینګ مقابلو تابع شوې وه چې پکې د ټولې ضلعې اویا لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دې مقابلو کې باډي بلډرانو د خپلې تنسازۍ له وجې د ولس نه بھرپوره ډاډ ترلاسه کړو. د باډي بلډرانو وینا وه چې د داسې قسمو مقابلو نه به زموږ حوصله او لارښودنې سره سره د زده کړې نورې موقعې هم مخې ته راځي. د کوزدیر په غریزه سیمه کمرټال کې د ختم بخاري د اسنادو د تقسیم یوه لویه غونډه ترسره شوې ده چې پکې د نامتو دیني عالمانو په شمول ځایي ولس په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. په دې اړه به نور تفصیل ګورو د خپل همکار نواب بادشاه په دې ریپورټ کې. د کوزدیر په غرایزه سیمه کمرټال کې په دارالهدى مدرسه کې 13 ورځ د ختم بخاري نه د فارغ شوي بنات او بنین دپاره د اسنادو د تقسیم تقریب منعقد کړی شو چې پکې د ځایي خلکو سره سره د بهر نه راغلي میلمنو هم په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې موقع طالب علمانو کې د اسنادو د تقسیم سره سره میلمنو ته د عزت افزایی په توګه باندې شیلډونه هم ورکړی شو. مدرسې نه 14 هلکانو او 22 جنکو ته د ناظرې د فراغت، 15 جنکو ته د ترجمې د فراغت او 6 جنکو ته د بخاري شریف د فراغت سند ورکړی شو. په تقریب کې د پښتو ژبې ناموړي شاعر حسین احمد صادق، مولانا شیربادر، مولانا ډاکټر امین الله، مولانا ضیاء الرحمن، مولانا امین سید او د مدرسې محتمم مولانا عنایت سید هم ګډون وکړو. د کیمرمین یونس رغانی سره نواب بادشاه، امید HD ویب TV کوزدیر. د شانګلې په یو مقامي سکول کې د اسنادو د تقسیم او د ګرل سیکشن د پرانستې دستوره ترسره شوې ده. په افتتاحي دستوره کې مشر میلمه لطیف الله یوسفزی و چې ورسره SDO شرافت علي، پخوانی تحصیل ناظم شوکت علي، ضیاء الحق او نور غړي موجود وو. د سکول ماشومانو د راغلو میلمنو تود هرکلی وکړو. دستورې ته د وینا په وخت دوی ویل چې شانګلې یوه پسمانده او غریزه سیمه ده چېرته چې د تعلیم شرح ډیره کمه ده او موږ له پکار دی چې وخت سره سره مخکې لاړ شو. په دې موقع د سکول ماشومانو د ټیبلو او ملي نغمو پیش کولو سره د ګډون کوونکو نه ښه ډاډ ترلاسه کړو. دستوره کې ګډون کوونکو مشرانو په سالانه امتحانونو کې پوزیشن اخیستونکو طالب علمانو ته انعامونه هم ورکړل. د اسلام آباد او پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د باران سلسله جاری ده. د باران له وجې تللې یخني واپس راغلې ده. د محکمو موسمیاتو تر مخه د 43 غنټو دوران په دیر کې د ټولو نه زیات 18 ملي میټره باران ریکارډ کړی شوی دی. په کالام کې 14، چترال پاړه چنار کې 10، مالم جبه کې 8 او تیمرګره کې 15 ملي میټره باران شوی دی. خولې په پیښور کې 4، سیدو شریف کې 3، بنو او تغبۍ کې 2 ملي میټره باران ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د صوبې په مختلفو ضلعو کې به د باران او برفبارۍ سلسله تر راتلونکي 40 غنټو پورې جاری وي. دا تر دې دمه مهم خبرونه در نورو خبرونو او اپډیټس لپاره د امید ویب TV سوشل میډیا سایټ سره اوسئ. د الله په امان.